بسم الله الرحمن الرحيم. اول دا کتاب ولګو به رستو ترا په تفصیل کو. قال علماؤنا رحمهم الله تعالی. علماؤنا مراد سوقي احناف ویلی دي زمونږ عالمانو رحمهم الله، الله دې رحمت وکړي. احناف ویلی دي زیادة معلوم ده تتعلق بتركة الميت حقوق 4 مرتبة. تعلق لري په ترکه د میت پورې حقوق 4 حقونه سلور مرتبتون چې ترتیب پکې د واجباتو نه لري. ترتیب پکې اول نمبر يبدأ بتكفينه وتجهيزه. شروع بکولې کیږي په کفن د میت باندې او په تجهیز د میت باندې وړل خبر تا خصمانه وتجهيزه او په تجهیز د میت باندې من غیر تبذير بغیر د اسراف نه ولا تقتیر او بغیر د کموالنا. حالکه په ترکی د میت پورې سوسی زونه حقوق 4 تعلق لري. ترکه ستوي ها ترکه ستوي ترکه ما بقي من مال الميت ما بقي مال الميت هغه چې باقی پاتې شوی من مال الميت د مال د میت نه، لکه د میت د مړي د مال نه چې باقی څه پاتې شوی وي. مثلا زید وفات چې زید وفات شو نو د هغه نه مال دولت پاتې شو، صحیح ده. مثلا 10,000 روپۍ ته پاتې شو. نو اول نمبر به څه لري کې تکفین او تجهیز. کفن شلو مثال په تور باندې او د قبر پورې وړل راوړل دا ټول په دې تکفین او تجهیز کې داخل دي. ها هلکه نو اول نمبر به پیسې د کفن لري کېږي. هلکه کفن په څو قسمه باندې دي. کفن په 3 قسمه دي. یو کفن فرضي دی. کفن فرضي چې بس یو کپڑا د سر نخ پورې دې ته کفن فرضي و. بل کفن سنی دی، سنت طریقې کفن. حالکه کفن سنی چې د سړی د پاره 3 کپڑے او د خزې د پاره 5 کپڑے دې ته کفن سنی وایي. دا به لري کې دا او بل کفن بدعي دی. کفن بدعي دی تر ویل کېږي چې د سړی د 3 جامو نه زیات کی او د خزې زونه زیات کی سم شالونه دي ته تو کړی دي. بدعتي کنه کفن بدعي مو ته وي، کفن اسرافي مو ته وي. ها لکه دا پټکې د متقدمینو په نسبت باندې نشتا او د بعضی متأخرینو په نسبت باندې چې لوی عالم وي یا لوی بزرگ وي بیا جواز شته دی. خو د بعضی متأخرینو په نسبت باندې شرح الوقایع صلات ذکر کړی دی. ذهن د پوره شو حاجی ها صلات خوشته او مخکې درسن ویل کېده. ها غایه کې ها اوسنه طهر متحلل نه هیڅ په دې کې ما یناز بحث صرف شرح الوقایع کړی په طهر متخلل بین الدمین هیڅ خاجي خبره مې څه پوره کوله. کفن حالکه کفن سنی به لري کې. ها که مقبره لري وا مقبره دواړه صحیح دي کنه. حالکه که چرته نه مقبره لري وا
چا په اوږو باندې د میت نشو وړلی ډاټسن دی ولا وکړو یا امبولینس دی ولا راوکړلو پیش په خبره باندې د هغې کرۍ مرۍ دا به هم د دې ترکې نه لرې کېږي هلکه په وقف مقبره نه وه او لحاظه ځای نه و خبر ځای د اخیستلو په پیسو باندې نو دغه پیسې به هم د دې نه څه کېږي لرې کېږي قبر کنستل خلکو نه کول عرف داسې و چې قبر به ځان له په پیسو باندې کنې که نه نو دغه پیسې به هم د دې نه بیا څه کې لرې کې به چې کوم ځای کې عرف د عرف مسله ده ښه دې بس دا اول نمبر حق دی تکفین اول نمبر به پیسې د تکفین او د تجهیز لرې کې مثلا 10,000 روپۍ دي او 1000 روپۍ په تکفین او تجهیز باندې لګیږي د 10,000 نه بس لري کې زر بل ترنه لري کې باقي 100 پاتې شو 9,000 پاتې شو 9,000 پاتې شو بیا دویم نمبر حق چې دی نو هغه دیون دي دین دی قرض هلکه په ده باندې څه قرض مره شته که نشته قرض مثال په طور باندې په ده باندې قرض دی په صحت کې طاهرې وفات شوی دی که نه د منصور مولوي صاحب په 1000 روپۍ دي ذهن دې پې ورسېده لہذا ثبوت شته گواهان هغه کس په گواهان پیش کړي لہذا 1000 روپۍ به د قرض لاړې شي باقي 100 پاتې شو 8,000 پاتې شو هلکه بیا د خولې مرانه وصیت هم کړی و ویلو طاهري ویلو چې زه کله وفات شو سجاد ته دې پکې 1000 روپۍ میلاو شي هلکه ټول مال به نه یادوي ښه ثلث پورې تلی شي سلسل وصیت په ثلث پورې کولی شي ثلث پورې او د باقي کې چې کوم درېیم حصه ده 8,000 پاتې دي که نه 8,000 پاتې دي نو 8,000 چې په 3 باندې تقسیم کړي درېیم حصه نرې پورې د لپاره اجازه شته چې وصیت ټوله درېیم هم ورکولی شي خو د 8,000 درېیمه واو که نه 8,000 نو هلکه بیا به ترېنه څه زه وصیت یم 1000 روپۍ کړی دی هغه به ترې لرې شي نو 100 پاتې شو 7,000 پاتې شو چې 7,000 پاتې شولې دا 7,000 اوس دا به په وارثه 4 نمبر حق تقسیم علی الورثا دی په وارثانو باندې به دا تقسیمیږي د طاهري نکاح دې کړې ده لکه وایي که که نه دې شي په خبره دا بېدنه داسې دا تور یو شنې بټن یو دا زیړ موبایل یو په جیب کې دی د خدای مسلمانه ته په علاماتو هم نه پوهېږې ساده سړی راحت شه ښه جي خبره مې څه پورې کوله لکه زه مثال پر فرض به کړو چې د نکام کړې ده سړی وفات شوی دی که لکه زه یوې ښځه ده نو ښځې ته اولاد بچي مچي نشته دی لہذا سویم حصه به ورته ځي 4 باقي چې کومې پاتې دي 7,000 روپۍ 4 به پکې ښځې ته ورشي مور هم ژوندۍ ده وروڼه خویندې هم شته دی 6 حصه به پکې مور ته لاړه شي پلار هم ژوندی دی پلار ژوندی دی که پلار ژوندی دی نو باقي چې څومره پاتې شو دا به ټوله د پلار وي وروڼه او خویندې چې پلار ژوندی وي نو وروڼه او خویندې دا به محروم وي
ذهن دې پوره سیده بس هغه 2000 روپۍ لاړلې وادي ته یا لکه پوه شوي په دې خبره باندې په ترکې د میت پورې څو څیزونه تعلق لري 4 څیزونه اول نمبر تدبین و تجهیز دویم نمبر دیون قرضونه او 4م نمبر کې وصیت من الثلث او 4م نمبر تقسیم علی الورثه تقسیم په وارثانو باندې 4 شکر را په یادو باندې ترتیب پکې د واجباتو نه دی الکه د 1000 روپۍ دي ذهن دې پوره سره طاهره د دنیا نه رخصت شو شهید شو نو لہذا اوس د کفن ګران دی جی ځان له د کفن کپڑا دا په 10000 روپۍ ده الکه قانون یاد وسات چې په ژوند باندې سړی کم لباس باندې ناغه بوله په کفن کې الکه مثال په تور باندې د 3000 روپو جوړه خو په 3000 وی کنه ګران ها ولو مالک په 3000 روپۍ زد 3000 دی اغوستله په ژوند باندې چې کله مړ شنو تعالی چې کپنم راوړي د 3000 بوي په خیر د سپین دی ځکه سپین نا مستحب دی ذهن دې پوره سیده د سينو چې په ژوند باندې د اعلی کپڑا غوستلا او یا لکه به تعالی غ ډبل شان تشه او څون نشته کښه کاټن دا کاټن نه غب د مړی کاټن ډبل تنبو شان او تنبو دل راوړي ابتا ورته له هغه دغه نه دغه سینه بلکې قیمت کې شي صحیح د خو ځکه دا خو انسان لپاره عزت ته کوي مړی تر بم نه راوړي نه خپل سپری په پوره کا یا دغه شان تر دغه عود پټولو کې اعلی دي هغه خوشبو او تورکا ذهن دې پوره شي دا ها مخته مکان دا بوله کټ مټ کینو ګمنزول بم نه کې بس دا د دنیا نه انقطاع وشو لره کنه مخته بم نه ګمل کاشي د سمې خیر دی ولهذا منزول لا کسی بھی سے بنے کې ذهنم پوره شي ضروري او چې زنانه وینو داغه وختبا دا برابر واړې په دې باندې خرقه کې به باندې کې ذهن دې پوره سیدلو سترګې بولره پټې جی او نسترګې به پورېم نو حاضر دا تلې ریسپشن درځي کنه سترګو د پټولو خاجي د طالبان دی په مزه باندې بیا د سبه کې چې دا برابر بند شي باندې د خیر د بره ویږي خپل زور بوله او چې سترګې به برابر ښکاري خلبم بوله باندې چې خپل نخکاری ذهن دې پوره شي چې هوا موانه ور داخليږي یا نور څه خپلبم ولا بند ساتي مخ په که مخکې دی نه په قبله ته که مخکې نه نو بیا په لاحت کې بیا قبله ته راوځي ذهن پوره شي ضروري نو ترتیب د واجباتو نه کړه 10000 روپۍ په کفن کې تللې کفن کې به ورکړي الکه قرضونه پاتې شو چې پاتې شول نو کو د قرضونه چې پاتې شو نو کو د وارثانو وس کې د وارثان دی وته ورکی د بیت المال اصول سی بیت المال نه دی وتر ورکیږي او کدا نو د طاهرین و پورز د قیامت ته پوس کیږي چې تاول دا قرضونه نه ادا کول ذهن دې پوره شه د اراده د ادا کول وا خو پیسې وسره نه وي ممکن د چې پورز د قیامت الله قرضدار له دومره سور کی چاغت رنه راضی کیږي ذهن دې پوره شه او کو اراده د حرف وا بس بیا با اجرونه ثوابونه ته خلک